السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نن سبا د مهنګای په دور کې چې کومه ستاسو غواګانې لنګې شي یا بیزې لنګې شي، د هغې د بچو لپاره به تاسو څه ورکوئ؟ مطلب د هغې لپاره یو پراپر منیجمنټ او د هغې طریقه څه شی ده؟ د هغې لپاره یو ملک ریپلیسر ملاویږي چې د شودو په ځای استعمالیږي. نو دا ملک ریپلیسر یوازې د هغه څاروو دپاره نه وي، کوم څاروو چې دی مطلب سخی دی، مور یې وفات شوی دی یا مرغومی دی مور یې وفات شوی، صرف د هغې لپاره نه دی، بلکې دا شوده چې دي نو دا د هر قسمه بچي له ته ورکولی شي. چې کله غوا لنګه شوه د هغې بچی راغی نو د هغې د بچي له ته دا تقریبا یو میاشت پس د 2 هفتو نه بعد چې دی دا ته ورته سټارټ کولی شي. د 2 هفتې وشي چې مور یې وفات شوه بیا خو 10 ورځې بعد یې شروع کولی شي، خو چې مور یې نه ده وفات شوه ژوندی ده نو هم ته دا چې دی نو تقریبا 10 ورځې بعد دا ته شروع کولی شي هغو ته، او دا چې ته شروع کړې نو دې ډېرې زیاتې فایدې دي. لکه اولې پیدې په دې کې اکنامکس ده چې دا شوده تا ته کم از کم د مارکیټ په لحاظ ته په 200 روپۍ پرېوځي د کور شوده، او د بازار دا شوده چې ولته ورکوي نو دا تقریبا تا ته په 80 روپۍ پرېوځي 1 لیټر. نو د کور شوده چې کوم دی هغه په خپل بچو باندې وخورئ، هغه چې دی نو خرڅ کړئ، د هغې نه منافع راولئ، او د خپل څښو له دغه شانتې د بیزو بچو له هغو نه د بازار دا شوده له وړئ. د بازار چې کومه دا د ویټرنري ډاکټرانو په دوکانونو کې ملاویږي، مختلف برینډزونه ملک ریپلیسر ورته وایي. نو دغه شوده چې دی دا تاسو استعمالوئ نو دې څه به ستاسو د څاروي هم ښي او ستاسو اکنامکس به هم ښي، تاسو به نه غریبان کیږئ. د دې څو فایدې دي. اولۍ فایده د دې دا ده چې په دې کې کروډ پروټین دغه شانتې په دې کې چې لیکټوز او په دې کې فیټس مطلب چکنایي او دغه شانتې پروټین دا په دې کې ښه په برابر مقدار کې دا موجود دي. لکه 23% په دې کې پروټین دی، دغه شان په دې کې فیټس دي، په دې کې امینو اسیډز دي، په دې کې ویټامینز دي. دا د څښو لپاره دغه شان د بیزو د بچو لپاره دا یو متوازن خوراک دی، او دا چې په څاروي باندې ډیر شي نو د هغې نه چې کومه ډایریا لګي، کومه خېټه خرابېږي د څاروي هغه نو هغه هم په دې کې نشته. دا که لږ ډېر هم شي نو څه مسله نه کوي. او د کور شوده چې ته سخي له ورکوې یا بیزې له ورکوې لږ هم پرې ډېر شو نو بیا یې ختموي، بیا یې مړ کوي، اول زیړ غوښیان شانتې شروع کوي، او بیا چې دی نو بیا 2-3 ورځې بعد چې دی نو اکثر ډېته کاس کېږي، اکثر چې دی نو وفات کېږي. نو د هغې نه بچ کېدو لپاره دا بازاري شوده استعمالول دا ډېر زیات ښه دي. په دې کې یو څو فایدې نور هم دي. لکه یو فایده په دې کې دا ده چې د دې سره د څاروي یا کومه معده چې نو هغه ډېر زر. بله فایده په دې کې دا ده چې په دې سره د بیماریانو خلاف مدافعت په غوا کې ډېر زیاتتر سیوا کېږي. نو سخي چې دی دغه شانتې د بیزې بچي د بیماریږي نه. نو اکنامک سوچ کوئ، دغه شان د مهنګایي ډول دی. نو د مهنګایي د دې توړ نه د بچ کېدو لپاره تاسو چې دی د شودو په خپله باندې استعمالوئ، او خپل څښو له یا کومه د بیزې بچو له چې کومه دی دا شوده د تاسو د بازار نه وړئ دا به تاسو ته ارزان پرېوځي. نو د خپل څاروو د بهترین نشونما دپاره ملک ریپلیسر استعمال کوئ. ملک ریپلیسر به څنګه استعمالوئ؟ نو دا تقریبا چې 1 کیلو تاسو راوړئ تقریبا 9 لیټره دا شوده سازئ. نو لکه 1 ګرام یعنی 1 پیاله شوده دا تاسو راواخلئ وچ شوده، دا تاسو د 1 لیټر شوده سازولی شي. مطلب دا چې پوره یو جیک اوبه به راواخلئ، هغې ته به 1 پیاله دغه ملک ریپلیسر ور واچوئ، دا پکې حل کړئ، او دا به خپل بیزې ته یا خپل سخي ته دا به هغې ته ونیسئ. نو د دې سره به دا د بیماریانو نه هم بچي، د دې سره به دا بیا د چینجو د مرض نه هم بچي، د دې سره به بیا دا د ټولو مسلو نه بچي. نو تاسو به هم په ښه صحت کې او ستاسو څاروي هم په ښه صحت کې. الله په امان.